زمونږ د سېنات چیرمن محمد صادق سنجرانی صاحب سره ملاقات یو جرګې په صورت کې وشو. په دې جرګه کې د وزیرستان ساوث او نارث د کورم د بنګخ د اورګزي او د افریدو او د مومندو او د باجوړو او د سور افاس چې د فرنټیر ریجنز چې د ټولو نمائندګي وا سلوخ رکنی یو وفد د جرګه ده د قیادت به حیثیت ممبر سېنات پاکستان جماعت اسلامي صوبې امیر ماکو او د پارلیمنت هاوس کې د چیرمن سېنات سره ملاقات شو. د دې ملاقات کې هغه ته یو چارټر اف ډیماند ورکړ. دا چارټر اف ډیماند به نقطه دا و چې اف سی آر یو تور قانون دی. اف سی آر د بشري حقوقو سره متصادم دی. اف سی آر دغلطه په قبایلو کې د هر قسمه ترقه پرمختګ لاري نیولې دي. دا اف سی آر د ختم کړی شي او دا چې کوم بل پاس شوی دی په قومي اسمبلی کې چې هغه بل تحت د سپریم کورټ اف پاکستان یعنی پاکستان د اعلی عدالت او د پېښور های کورټ دایره اختیار قبایلو ته توسیع کیږي. هغه د قومي اسمبلی نه پاس شوی دی. سېنات کې میاشتې شو چې هغه په کولډ سټوریج کې پروت دی، سبخانه کې پروت دی. موږ چیرمن سېنات صادق سنجرانی صاحب ته درخواست وکړو چې دا د سبخانې نه راوباسي، ایجنډا باندې راوړي او دا په اپریل کې پاس کې چې کم از کم د سپریم کورټ اف پاکستان او د پېښور های کورټ جوریسډکشن ایکسټند شي فاټا ته او د فاټا د عوامو ته د انصاف لاریدو سبیل او سره راوځي. دا په کې لومبه نقطه او دا ډاکټر سره چیرمن سېنات ومنله چې زه په اپریل 9 تاریخ نو سبا نه بل سېنات اجلاس شروع کیږي. ان شاء الله زه په خپلم شرکت کوم او هغه کې به دا په ایجنډا باندې راوړم او د سره به زه دا کوشش کوم چې تاسو جرګې د مطالبه مطابق چې اپریل کې دا د سېنات نه ټول سیاسي جماعتونو په شریکه تعاون سره دا منزور کما او یو کال کې یو ډیر لوی قدم یو ډیر لوی ټوپ د قبایلو ته د انصاف او قبایلو مین سټریم چې ستوي یعنی قانوني دایره کې د قبایلو شاملول د لپاره به دا یو ډیر لوی پیشرفت شي، یو لوی قدم به اوچت کړی شي. یو خبره خدا و حاجی د دې نه علاوه یو پوره چارټر اف ډیماند هغه ته موږ پیش کړ چې هغه چارټر اف ډیماند کې یو میسنګ پرسنز خبره و چې میسنګ پرسنز څومره دي. دا فکر دا چې لا اف لینډ مطابق کوم د قانون دی کوم عدالتونه دي هغه ته داخله پیش کړی شي او څوک چې ګناګار دي د فیصله د عدالت کې چې څوک ګناګار دي څوک نه دي کوم چې نه دي هغه پرېږدي او کوم چې ګناګار دي هغه ته د قانون مطابق د خپل ګناه یا د خپل جرم هغه سزا ملال شي. خو ما ورای عدالت گرفتاره او ایکسترا جوډیشل میسنګ پرسنز دا چې کوم دینو بشري حقوقو خلاف ورزي دا زموږ قانون آئین سره متصادم دي. دا چې موږ په قبایلو کې د سیپیک خبره وکړه چې چین کوم سیپیک راولي دا په خپل پسمانده غریب او پریوت علاقو باندې راولي او دا سیپیک یا اوبر ون بیلټ ون روډ هغه د دې لپاره جوړي چې کوم دا پسمانده غریب پریوت علاقې یا پروچتي کی نو په کار دار چې پاکستان په دې سیپیک باندې پریوت علاقې کمزوري علاقې محروم علاقې غریب علاقې اگر اوچتي کی او په دې حواله سره رومبه حق په دې باندې د قبایلو او د خیبر پختونخوا جوړیږي. نو موږ ته یا پښتنو ته که تاسو په سیپیک کې د چاینا د ټرکونو وینځلو کردار ورکوي یا د چاینا په ټرکونو کې د پنچر لګولو کردار ورکوي نو دا کردار موږ ته نه دی منظور. موږ ته سیپیک with all its allied facilities with all its components چې پاګه کې چټک ټرین دی پاګه کې موټروي دا پاګه کې هاي ټرانسمیشن لاین دی پاګه کې اکونومک زون دی پاګه کې نوکري دی پاګه کې امن دی پاګه کې میگا ډیولپمنټل پروجیکټس دي. دا ترکه موږ په قومي دایره کې ستانم په قومي دایره کې شامل شي. یو خبره خو مداو کړه د کې راځي چیرمن سېنات دا ومنله چې چین ته روانه ما او دې کې به ان شاء الله نیکسټ منث کې به آینده میاشت کې چین ته روانم او زه به یو روډ داسې ایکسپریس وې ورکم چې په هغه کې به د باجوړ نه تر وزیرستان پورې پوره قبایلی خطه یو بل سره وتړل شي. اوس قبایلی جنسه کې یو کس د یو جنسه بل جنسه ته ځي نو هغه د قبایلو په لار نه دي بلکې هغه سټل ایریا ته راځي او بیا مشتاق صاحب داسې لوزونه خو مشتاق صاحب په پاکستان کې مشرانو په خوا هم کړی دي او تیرو 2 کال راسي بیا کوي خو عمل په نه شوی. بیا هم تاسو نن په دې باس کړی دی. زه به اصلي موضوع ته یو ځل بیا راشم چې تاسو نن د سېنات د چیرمن سره په دې باندې هغه صلاح کو چې په راتلونکي غونډه کې به په فاټا کې د عیني اصلاحاتو په سر باس کیږي او تاسو تمه کوئ چې دا به منظور شي. مشتاق صاحب موږ ته ویلی شي د فاټا چې کوم سېنیټران نوي منتخب شوي دي یا پخواني په سېنات کې دي هغه دې ته اماده ښکاري یا تاسو سره خبره شوې ده ځکه چې په
قامي سملې کې دین مخکې په دې باندې ځینې خلکو اعتراضونه هم کول چې هغه ته دا عیني اصلاحات منظور نه دي. دې کې رحمان بونیری صاحب دوه قسمه صورتحال دی. یو خو پولیټیکل پارټیز دي، سیاسي جماعتونه دي. اکثریت د سیاسي جماعتونو د دې مقاصد لپاره په قبایلو کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي یا د سیاسي جماعتونو کوم شاخونه په قبایلی علاقو کې هغه خپل یو اتحاد جوړ کړی دی، آل پارټیز پولیټیکل الاینس د فاټا لپاره، او هغه ټول په دې یو نقطه باندې متفق دي چې د فاټا مرجر پکار دی، مین سټریمینګ پکار دی، فاټا د بشري حقوق ورکول پکار دی، او فاټا قومي وسایلو کې ورته خپل حصہ ورکول پکار دی. هغه خو څه مسله وي. البته د فاټا نه سېنیټران داسې اومشته دي چې هغه آزاد دي. نو هغه سره به موږ چرګه کوو، هغه سره به موږ کینو، هغه ته به موږ سوال کوو، او موږ به کوشش کوو چې د هغه اتفاق هغه څنګه ځان سره یو ځای کوو لکه څنګه چې د سیاسي جماعتونو په دې خبر باندې اتفاق او اتحاد دی.